أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. سورة یونس 75 نمبر آیت. ندی 75 نمبر آیت نه د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام واقعه ذکر کیږي. په دې واقعه کې اهم سبقونه دوه دي. یو سبق دا د اسلام دشمنان مخالفین د اسلام د دشمنی په وجه باندې خامخه هلاکیږي، عذاب پی راځي، او د اسلام دشمنی دا سبب د عذاب دی. دا مسله به ثابتېږي، او هغه په دنیا کې هم، په قبر کې هم، په آخرت کې هم. لیکن دې ذکر کې د دنیا د اثبات عذاب او دنیایي عذاب د اثبات لپاره د واقع ذکر کیږي. ځکه د موسی علیه السلام قوم یا د موسی علیه السلام په انقلاب په وختو کې د بنی اسرائیل او د فرعونانو قوم پر دنیا کې الله تعالی هلاک د اسلام د دشمنی په وجه باندې. او دویم د موسی علیه السلام او د هغه د ملګرو بهادری او جرأت په بدی کې ذکر شي. نو اشاره شو دې خبره د اسلام څومره مخالفین دي، د اسلام دشمنان د الله تعالی په نظر کې دي. بلې دنیا کې به هم ممکنه د عذاب پر راشي، لکه څنګه چې د موسی علیه السلام په وختونو کې پر راغی. قبر کې هم خلاص نه دي، آخرت کې هم خلاص نه دي. نو دې حاصل دا شو چې د اسلام خدمتګارانو لپاره یو زبردست تسلی ده چې تاسو دشمنان د الله تعالی د غریب نه محفوظ نه دي، په هیڅ ځای کې محفوظ نه دي. او د دې سره د اسلام د عیانو لپاره د تعلیم د دین خدمت په جرأت او بهادری سره کوي. د هیڅ چا نه پکې متاثر کېږي. ما الله تعالی وایي ثم بعثنا بیا موږ ولېږل من بعدهم د دوی نه وروسته د مخکې د کم پیغمبرانو ذکر چې وشو چې ثم بعثنا من بعده رسلا، چې د نوح علیه السلام نه وروسته موږ ډېر پیغمبران را لېږلي دي. نو د هغه پیغمبرانو نه وروسته موږ راولېږو موسی علیه السلام او هارون علیه السلام الی فرعون ته وملئه او د هغې مشرانو ته. ملأ سردارانو ته او مشرانو ته ویل کېږي. نو د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام دعوت اولنی مخاطبین فرعون او د هغې سرداران شو. ځکه دا خلک چې کله اسلام را قبول کړی وی نو قوم یې په اسانه اسلام قبولاو، خو چې دې خلکو قبول نه کړ نو قوم یې هم دغه شانده کې ګمراه پاتې شو. ځکه دا مشهوره قاعده ده چې الناس علی دین ملوکهم، خلک د خپلو بادشاهانو په مذهب باندې چې بادشاهان یې څنګه غسې عوامي. نو چې کله هارون علیه السلام موسی علیه السلام پیروان د هغې سردارانو ته راغی بی آیاتنا زمونږ په نښو سره، نښونه مراد معجزات دي، او دغه معجزاتو ذکر مخکې په سورت اعراف کې تیر شوی دی. 9 معجزات موسی علیه السلام دوی ته پیش کړي. فاستكبروا نو دوی ځان لوی وګاڼه، ځان یې د څه شي نه لوی وګاڼه، ځان یې د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام لوی وګاڼو چې ګویا موږ د موسی علیه السلام او هارون علیه السلام نه هم غټ خلک. او دویم دا د اسلامي احکامو د عملي کولو نه یې ځان لوی وګاڼه. دغه دواړه مضمونونه په وروستني آیاتونو کې بیا ظاهریږي. نو فاستكبروا ځان یې لوی وګاڼو د موسی علیه السلام د هارون علیه السلام نه او د دیني او د اسلام او د شریعت نه ځان یې لوی. معلومه دا شوه چې دین به تا ته هله حاصلېږي چې کله شرعي احکام د ځان نه سوچونده اوچت وګڼئ او د هغې قدر او وقار په زړه کې پیدا شو، بیا به د ایمان توفیق هم نصیب شي. او چې کله د اسلامي احکام سپکاوی د زړه کې موجود او پارس که د ګیري نه دی نفرت دی، د مزد نه دی نفرت دی، د روجې نه دی نفرت دی، د نظام نه دی نفرت دی، نو بیا د ایمان داخلېدل ورته دا ممکن نه دي. او دویم دا چې کوم د اسلام بنیادي اشخاص دي د هغې محبت او تعظیم بنیادي څیز دی. کله د هغه خلکو سپکاوی ګستاخي په زړه کې موجود دي بیا هم ایمان نصیب کېږي نه. ځکه د دین کم ذرایع چې دي کله د هغې احترام او د وقار قایل نه بیا هم ایمان د چا نصیب کېږي. الله تعالی وایي فاستكبروا دي ځان لوی وګاڼو وکانو او دی وو قوما مجرمین یا قوم مجرم معنی ګناهګار. فلما فسهر کله جاءهم الحق چراغ دوی ته حق من عندنا زمونږ طرفنا قالوا ندوی ویل ان هذا یقینا خامخ دا جادو دی لسحر جادو دی مبین ښکارا. دا فلما جاءهم الحق کې د دوی غره ځان د لوی ګڼلو وضاحت چې ځان یې څنګه لوی وګاڼو. نو ګوره چې کله دوی ته حق راغی، حق نه مراد آسماني شریعت هم کې دی، آسماني د توحید احکام،
او د موسی علیه السلام معجزات هم کېدی شي. نو د موسی علیه السلام معجزات او اسلامي دعوت چې هغه دعوت توحید و، هغه کله دوی ته راغی نو دوی ویل چې دا سحر دی. د سحر الزام یې په معجزه باندې ولګاو، هغې ته سحر ووایو. نو دا دوی د تکبر علامات دي چې دعوت یې مسترد کو، دعوت دپاره چې کوم ثبوت و چې هغه معجزه وه نو هغه معجزې ته سحر ووایو. نو معلومیږي دا چې دوی ګستاخ خلک او د خپل پیغمبر او د هغه په معجزاتو قدر او احترام دې خلکو نه پېژاندو. قال موسی، نو ورته ویل موسی علیه السلام اتقولون، آیا تاسو وایي؟ دې ځای کې جمله حذف او ځکه حذف د رستانه جمله په هغې باندې دلیل دا داسې دی. قال موسی، نو ویل موسی علیه السلام اتقولون للحق لما جاءکم هذا سحر، دا ټکي پکې وروسته شته. نو داسې به شي چې موسی علیه السلام ورته وویل آیا تاسو وایي د حق خبرې په باره کې چې هغه معجزات دي، لما جاءکم کله چې د حق تاسو ته راغی چې سحر هذا دا سحر دی. یعنې داسې یو شرعي او اسلامي دعوت باره کې د سحر دعوه لرئ او هغې ته سحر وایي، نو ډېر ګستاخ خلک یې، بېکاره خلک یې. اسحر هذا، آیا دا جادو دی؟ نو اسحر د استبهام د توبیخ د رټلو دپاره او د انکار دپاره دی چې ظالمانو ته معجزه دې څوک سحر نه وایي. د اسحر هذا دا د دې مضمون نه چونکې دې کې دا معنی ښکاره موجود وه، نو په دې وجه باندې لما جاءکم هذا سحر، دا هذا سحر ته ورک شو او ذکر نشو د کلام د اختصار دپاره. ولا يفلح الساحرون، او کامیابیږي نه ساحران خلک. څه مطلب؟ سحر یو باطل شی دی او باطل خلک چې کله د حق مقابله کې ودرېږي دا ناکام کیږي. نو تاسو سحر کوئ، ساحران یو دغه سحر تاسو د پیغمبري شان مقابل کې دی، د معجزاتو په مقابل کې تاسو به سحر پیش کوئ. نو دا یاد لرئ چې سحر یو باطل شی د حق مقابله کې ناکام کیږي. دغه شان هر باطل سازش د حق په مقابل کې چې کله استعمالیږي نو څه وخته پورې به یو عروج به لیکن دا خامخا ناکام کیږي. قالوا دی ویل اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا، قالوا دی ویل چا ویل مخکې نه موږ ویلو چې د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام مخاطبین فرعون او د هغې سرداران، نو دا وینا د فرعون او د هغې د سرداران یعنې د حکمراني خلکو شو. دوی ویل اجئتنا، ته موږ ته راغلی لتلفتنا چې موږ واړې عما د هغه څه نه وجدنا چې موږ موندلي علیه په هغې باندې آباءنا مشران خپل، وتكون لكم الكبرياء في الارض، او شي ستاسو دواړو دپاره لوی په ځمکه کې. دا د تکبر بلد انداز او طریقه ده. حاصل لدې دا دی چې دې خلکو په موسی علیه السلام او هارون علیه السلام باندې دوه غټ الزامونه مو لګول. یو الزام دا ولګاو چې د دې دپاره راغلی چې زمونږ د عقیدې او د مذهب دشمن یې نو وایي چې دا ایسته کې دا خلک یې پرېږدي او بل نوی مذهب اختیار کړي. او دویم دا چې وتکون لکم الکبریاء فی الارض، شي ستاسو دواړو دپاره لوی په ځمکه کې. لوی څه مطلب؟ لوی نه مراد حکمرانی ده چې تاسو غټ غټ خلک جوړ شي، سرداران، افسران، حکمرانان، دا خلک درنه جوړ شي، دا وحدي تاسو ته حواله شي او باقي بنګه عوام خلک جوړ شي. په دې وجه باندې ځینې ترجمو د کبریا ترجمه په بادشاهي سره هم کړله چې لکم وتكون لكم الكبرياء، او شي تاسو دواړو دپاره بادشاهي په الارض بزمکه کې. دې ځکه کې دا دوه الزامونه په موسی علیه السلام هارون علیه السلام باندې ولګول په ډېرې چالاکۍ هغه اندازه ته لګي. یوه چالاکي دا ده چې لتلفتنا عما وجدنا علیه آباءنا، دې دپاره چې ته موږ واړې د هغه څه نه چې موږ موندلې په هغې باندې خپل مشران. ابا جمع د اب د پلار ته ویل کېږي په معنا د مشرانو سره راځي. دا دغه چې کوم دی دعوه دا د عوامو له طرف نه وکړله چې ګویا موږ د عوامو ډېر خیرخوا یو، په عوامو ډېر خفه یو او موږ غواړو چې د عوامو طریقه ګډوډه نه شي، خو تاسو راغلي د عوامو دشمنان وایي د هغې طریقه خرابوئ. نو په دې طریقه باندې د عوامو ځان سره ملګری کړو چې ګویا موږ دا کوم جنګ چې د موسی علیه السلام سره روان دی د هارون علیه السلام سره کومه مقابله ده دا د قوم دپاره قرباني ده، د قوم دپاره هم کار شروع کړی دی ځکه چې د قوم مذهب او دین خرابېږي. نو په دې ټکو کې قوم د ځان سره ملګری کړو. دا یوه چالاکي ده چې ټول عمر له دا جاري. او دویم الزام یې په دوی باندې دا ولګاو چې شي ستاسو دپاره بادشاهي یا حکمرانی یا لویي په ځمکه کې،
یعنی مصر په خاوره باندې تاسو حکمرانان او غټ خلک جوړ شي. نو دا دعوی د خپل طرف نه وکړله چې زمونږ نه د حکومت ته قبضه کول غواړي. نو حاصل دا شو چې دوه نقصانه به جوړوي، یو به د عوامو دین خرابوي، نو موږ د عوامو دپاره قرباني ورکوو، او دویم د بادشاهي رانه قبضه کوي، نو بادشاهي دپاره خو موږ قرباني ورکوو. نو نتیجه یې څه شوه؟ وما نحن لکما بمؤمنین، موږ نه یو په تاسو باندې ایمان راوړو، که ایمان د مانې نه راوړو. تاسو راز موږ ته معلوم شو چې د قوم او د حکومت دشمنان. دا مطلب شو. وقال فرعون، نوویل فرعون، نؤتونی بكل ساحر علیم، راولی ما ته هر جادوگر ماهر او خیار جادوگر را ته راولی. چاته ویل؟ خبر سردارانو ته ویل. اوس دا د موسی علیه السلام ته په یو بل طریقه باندې ماتې ورکول غواړي. اصل کې د فرعون دا خیال نه و چې موږ واقعي مقابله کوو، د مقابلې نه بعد به چې کوم حق و د هغې سره به ملګري کېږو. دا د فرعون خیال نه و. او که د فرعون خیال دا وي نو بیا د مقابلې نه بعد دا ولې کافر پاتې شو؟ مشران یې ولې کافران پاتې شو؟ معلومیږي دا چې د مخکې نه یې نیت خراب، نیت یې صحیح نه. نو وویل فرعون چې راولې ما د هر جادوګر ماهر، یعنی په مذاکراتو کې دې ته شکست ورکاو په بله طریقه باندې. او دا دعوه یې وکړله چې یاره په دې باندې به کینو، خبره به وکړو، تاسو به خپل جادوګران، تاسو هم راشئ مقابلې ته، موږ خو تاسو باندې جادوګرو الزام لګولی دی، موږ خپل جادوګر راولو او موږ د حق طرفدار یو، یعنی باطل مرسته نه کوو. که تاسو وګټله، موسی علیه السلام ته یې وویل، نو معلومیږي دا ته به واقعي پیغمبري، ستا خبره به ټیکي. او که تا ونه ګټله، زموږ د جادوګرو وګټله، نو بیا به داسې معلومیږي چې سحر دی کړی دی او سحر دی ناکام دی، مقابله کې پاتې رالی. نو بس دا خبره باندې د موسی علیه السلام او د فرعون اتفاق وشو چې ټیک ته داسې به وکړو، مقابله به وکړو. فلما پس هر کله جاء السحرة چرال جادوگر، قال لهم موسی، نو ورته ویل موسی علیه السلام، القو چې وی غورځوئ ما هغه څه انتم ملقون چې تاسې غورځون کیږي. دې ذکر کې هم یو لفظ پټ شته. قال لهم موسی، نو ورته ویل موسی علیه السلام بعد قولهم، وروسته د وینا د هغوی نه. دا خبره پکې شته. دا د کوم ځای نه معلومه ده؟ سورة اعراف 115 نمبر آیت او سورة طه 25. هلته چې وګورئ نو هلته واقع نه داسې معلومیږي چې موسی علیه السلام چې کله راغی نو د جادوګرو ورته وویل چې یاره ته مخکې شه او ته چې کوم څه پیش کول غواړې هغه پیش کړه. نو موسی علیه السلام ورته وویل چې نه، تاسو وړاندې شئ، تاسو چې کوم شی پیش کوئ تاسې پیش کړئ. ځینې تفسیرونو او تاریخونو دا هم لیکلي دي چې په دې ځای کې که تاسو خیال کړی نو جادوګرو موسی علیه السلام ته چې کومه خبره وکړه چې ته وړاندې شي، نو دا یې لږ غونته کې د موسی علیه السلام احترام وکړو، قدر یې ور وکړو. او دا خلک داسې کوي چې کله د چا قدر او احترام کوي نو هغه ته نمبر ورکوي، ته ستا نمبر وړاندې شو، لار کې رضان نه مخکې کوي. داسې ډېرې طریقې دي د احترام. نو دې خلکو د موسی علیه السلام لږ غونته کې احترام وکړو، اگر چې راغلي مقابلې لدي. او د دې موسی علیه السلام د دې معمولي احترام په وجه باندې الله تعالی دغه ټول جادوګر ته وروسته ایمان هم نصیب کړو چې واقع به وروسته راشي، دې ټولو بیا ایمان راوړی دی. نو په دې وجه موسی علیه السلام چې ورته کومه خبره وکړه چې القوا ما انتم ملقون، نو دی کله ویلي د جادوګرو د وینا نه وروسته ویلي. نو ځکه قال لهم موسی بعد قولهم ټکي وسره دلته کې مراد دی پټ پروت دی چې وګرځوي هغه څه چې تاسې غورځون کیږي. فلما پس هر کله القوا چې دی وګرځاو ما القوا چې وی غورځول، دوی ځان سره رسۍ راوړي وي، ډېرې زیاتې رسۍ چې په هغې کې تاریخي اقوال مختلف دي خو ډېرې زیاتې وي. نو دغه رسۍ یو کولاو میدان ته ور واچولې او دغه رسونه ماران جوړ شو. دې مسله باندې کافي بحث شته چې یاره جادو د یو شي حقیقت بدلوي که شکل یې بدلوي، یعنی بسترګو کې یو دوکه انسان ته میلاویږي که نه په حقیقت کې دا شي حقیقت بدلولی شي. دې کې یو کافي تحقیق موجود دی چې په خپل ځای باندې به راشي. لیکن دې چې کومې رسیانې واچولې د هغې نه ماران جوړ شو او غونډ میدان یې ډک. قال موسی، نو ویل موسی علیه السلام ما جئتم به السحر، هغه چې تاسو راوړی دی خالص جادو دی. دې د حصر قلبي ویل کېږي. د دې مطلب دا دی چې تاسو دا سیز مکمل جادو لري خو چې زه کوم پیش کوم دا ګوره جادو نه دی، دا مطلب یې شو. نو ویل تاسو جادو راوړی دی او جادو څه شی دی؟ ان الله سيبطي له، یقینا الله تعالی سيبطي له زرد چې باطل بکې دی لره. اوس به خلک ویني چې سحر څومره ناکام شی دی او مقابلو کې د حق په مقابله کې سحر کار نه ورکوي، ناکام کیږي. نو زرد چې الله تعالی به دی لره باطل کی. ان الله یقین الله تعالی لا یصلح نټکی عمل المفسدين، عمل دوران کارو خلکو. معلومیږي دا چې جادو یو ورانکاری یو علامه ده.
او د جادو چې څومره اقسام دي تقریبا 8 قسمونه ټول اقسام د کفر علامات دي. د کفر نه بغیر سحر دا سړی ساحر جوړېدی نشي. دې ځکه دې آیات باره کې تفسیر قرطبي لیکلی دی چې ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. وای دا آیات چې کله سړی ود کېږي او د کېدو په ټیم کې وای نو د دغه ټیم نه واله د بل ماښام بل مسخوتانه پورې چې کله بل ټیم راځي په دې باندې به هیڅ قسم سحر اثر نشي کولی. که ټول خلک ور باندې خواري کوي د سحر په دې باندې به کار نه کوي. او دویمې دا لیکلي دي چې په کم کس باندې واقعي سحر شوی وي. او دا آیت چې کوم دی ما جئتم به سحر د اخره پورې چې څومره دی دا په یو بدن باندې په یو ځای باندې ولیکي خو د هغې خپل آداب او شرایط د هغې خیال به ساتي هغه شرایطو سره. مطلب دا چې کله ته ضرورت د اودس ماتې پېښېږي د مخکې به دا ينځي لرې کېږي هغې نه بعد به اودس ماتې ته ځي. نو چې کله په بدن باندې ولیکي په مټ باندې یو پاک ځګین باندې نو وایي دغه د باندې چې د سحر کم اثرات مکمل به ختم شي. دا تفسیر قرطبي د دې آیت لاندې لیکلي دي. هغه په تفسیرونو کې هم ښه معتبر تفسیر دی.